السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه باندې یي. ناظرینو نن مې تاسو ته ډیره زیاته یو ضروری ویډیو راوړې ده او دا ویډیو زما سره خامخا وګورئ. او هغه ویډیو دا ده چې مفتي ګوهر علي شاه صاحب یو خبره کړې وه او هغه ویلو چې یاره مفتي منیر شاکر چې کوم دی نو هغه د دنیا نه کافر تللی دی او د هغه تعزیت چې چا په کوم نیت باندې کړی دی نو هغه له بعد هغه نیت جزا ملاویږي. هغه مفصل چې کومه ویډیو کړې ده هغه تاسو باندې اورم چې څه خبرې کړې دي. هغه ویډیو را سره وګورئ او هغه ویډیو نه علاوه زما د ویډیو چې کوم اصل مقصد دی هغه د مفتي ګوهر علي شاه صاحب د هغه ویډیو نه دی بلکې زما اصل مقصد د دغه کس دی چې کوم یو کس بیا په هغه باندې اعتراض کړی دی او هغه دا خبره کړې ده چې یاره مفتي ګوهر علي شاه صاحب چې کوم دی نو هغه منیر شاکر ته کافر ویلی دي نو هغه په هغه باندې اعتراض کړی. نو زه درته وایم چې تا خو هم درته یو ورځ کافر ویل او اوس چې ورته کوم دی نو رحمت الله علیه وایي او هغه دا شانتي چې دا ویډیو زما سره وګورئ. د مفتي منیر شاکر صاحب ته یو دویم کفر ښکاره کوم چې د څومره لوی کفر کړی و. دی اولنۍ ویډیو کې وایي چې یاره د منیر شاکر غټ کفر درته ښایم. مفتی منیر شاکر شهید رحمت الله علیه ته چې او د ټولو نه غټ کفر چې کوم کړی نو از تاسو ته مخې ته کوم هغه وګورئ نو هغه بیا تاسو ته ښودلی دی او د هغې نه بعد چې کله بیا مفتي ګوهر علي شاه صاحب ورته چې کوم دی نو کافر وویلو او هغه د ایمان نه وویستلو نو بیا دی راپاڅېدو او بیا وایي چې مفتي منیر شاکر رحمت الله علیه بیا ورسره مفتی منیر شاکر شهید رحمت الله علیه ته چې کوم منطق استعمالي په کومه فلسفه باندې دی چې کوم دی نو روان دی او دی د خپلې خبرې خلکو ته وړاندې کوي. نو دا تاسو ما سره ویډیو وګورئ مکمل د مفتي ګوهر علي شاه صاحب خبرې او د دغه کس خبرې د کم کس چې په مفتي صاحب باندې اعتراض کړی دی. منیر شاکر ته چې څوک وایي چې شهید شوی دی دا په غلطۍ کې مبتلا دی. زموږ فریض دا دی منیر شاکر د اسلام نه خارج او ډېر ګنده عقیدې او ګنده اعتقادات یې ساتل چې څوک ولې تلي دي دعا ده تسامح یې کړې ده سیاسي دعا یې کړې نو سیاسي دعا دې مونږ یې دعا ده لکه سیاسي دعا یې کړې نو څه د غنیشته خو شرعي د مغفرت دعا یې کړې دا ډېر خراب کار مولیانو کړی دی او قامیانو کړی دی او مشرانو کړی دی او کشرانو کړی دی کار چا کړی دی خو دې دعا له تل دا طریقه ټیک نه وه او لفظ د شهید د هغه لپاره استعمالول د محققینو علماو په نسبت باندې چې قوت والا او حق علما دي دا حرام دي بلکې چې څوک په اعتقادي وایي چې شهید دی دا سړی په خپله باندې خرابېږي. وصلی الله علیه. دا محترم وایي چې مفتی منیر شاکر شهید رحمت الله علیه ته چې څوک شهید وایي نو دی په ګمراهۍ کې مبتلا دی او د ده په نسبت باندې مفتی منیر شاکر صاحب شهید نه دی. نو بس زه به دا ووایم چې که ستا په نسبت باندې مفتی منیر شاکر شهید نه او هغه شهادت نه موندلی نو الله تعالی دې زر تر زره تا په دغه مقام باندې فایز کړي. په خپله خو چې زه شهادت غواړم خو د شپږو کالو په عمر کې 6 کاله عمر مې وشي بیا وروستو شهید شمه نو زه ته یم چې شهادت خو تاسو نه غواړې خو الله تعالی دې زر تر زره تا د دغه شهادت په دې مقام باندې فایز کړي او زه که ته مفتی منیر شاکر شهید رحمت الله علیه ته شهید نه وې نو مونږ به تا ته بیا شهید وایو. ٹھیک ده زه به ته شهید وایم د مفتی منیر شاکر صاحب تمام ملګري او تمام شاګردان دغه ټول معتقدین به درته شهید وایي خو الله دې شهید کړه زر تر زره. او دی وایي چې زمونږ په نسبت باندې مفتی منیر شاکر صاحب چې دی د اسلام نه خارج و نو صاحب دا ستا نیز بسی او دا ستا کم اسلام دی ته خدای یې چې خلق د اسلام نه وباسي ته رسول یې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې منافقین وو هغې ته د نستوڼي ماران به ویل او الله تعالی په خپله د وحی په ذریعه باندې هغه منافقین رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته وښودل چې دا پکې منافقین دي د یو تن نیم نه علاوه چې هغه بالکل ښکاره چې د هغو نفاق نشو پټېدی د هغې نه علاوه
رسول پاک صلی الله علیه وسلم په یو باندې موږ ته پورته نه کړه چې یاره دا منافق دی او دی منافق دی او دی منافق دی، حالان کې هغه و بدبخته. الله ورته فرمایل با چې دی ستا پورې هم ټوکې کوي او ستا د منونکو پورې هم ټوکې کوي او زما پورې هم دی ټوکې کوي. دا چې دی دا بدبخته خلق دی. خو رسول پاک صلی الله علیه وسلم هغه دغه خلق چاته رسوا نه کړه، نه یې پې فتوا ولګوله، نه یې د امت نه خارج کړه. دا ستا کوم اسلام دی چې ته د مفتی منیر شاکر صاحب په شان یو رښتینی او کلک مسلمان هم د اسلام نه وباسي؟ ته خپله او د مفتی منیر شاکر صاحب موازنه وکړه چې په تا او په هغه کې څه فرق دی. ته د هغه نه غټ مسلمان یې. کو اسلام د دروغو نوم وي نو سبا بیا خو دغه اسلام ستا مبارک شه او د دغه نه مفتی منیر شاکر صاحب هم وته او عزت هم وته ما او تمام هغه انسانان چې څوک د رښتیا او په طلب کې دي او په لټون کې دي هغه تم موتی دي. ځکه چې ستا دروغ څه دي؟ ستا څه دي؟ لکه ستا سره نور دي خو بغیر د دروغو نه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په منبر کې نه او چې دغلته کې مې امام بخاری ولیدو په ویښه باندې او دغلته مې امام ابو حنیفه ولیدو، دغلته مې جبرائیل ولیدو، دغلته مې میکائیل ولیدو او صرف او صرف اسرائیل نه کنه. اوس خدای دې د باندې خو په ویښه باندې اسرائیل هم ولیدل کی. ټیک شو او چې دا आवाज خپل پروت دی او په خپل کې دا مچان نه نوځي راوځي بیا به ته پته ولګي. نو دا کو چې دغه اسلام وي او ته دغه اسلام نه مفتی منیر شاکر صاحب وباسي نو سبا زمونږ د تم سلام دی او شکر وباسو چې تا دغه دروغجن اسلام نه په خپل د خلق وباسل. مفتی منیر شاکر صاحب څوک و؟ اچرته په ژوند لکه د کلي نه چې هغه الله تعالی منظر عام ته راوستی دی هغه چرته دا ویلی دی چې ما په خوب کې فلانه پیغمبر ولیدو، فلانه پیغمبر می ولیدو، یا په ویښه می فلانه امام او فلانه پیغمبر ولیدو. دا چرته ویلی دي؟ هغه چرته خوب لیدلی دی؟ چرته خوب بیان کړی دی؟ د ده په شان ډوزې ویشتلي دي؟ هغه کومه خبره کوله؟ هغه سپینه خبره کوله، حق خبره کوله او د هغې نتیجه دغه په شهادت باندې تمامه شوه. نو ستا په شان دروغجن خو څوک نه وژني، تا ته د چا نه خطره ده؟ او نو کچ ته وې چې موږ مفتی صاحب د اسلام نه وښکلی دی نو ستا خبره منو. دا ته چې په کوم اسلام یې په دغه اسلام باندې موږ نه یو. دغه د دروغ اسلام دی او دغه د شرک اسلام دی، دغه د بدعت اسلام دی. تا ته خو چې څوک وایي چې د ذکر سره چې دا خلک ګډېږي د دې متعلق څه حکم دی نو ته وایې چې نه جي دا خو ښه خبره ده. او کو تا ته څوک دا وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ په ویښه لیدی شو که نه ته وایې چې او لیدی شو. ستا خو ټول عقاید شرکیه دي، ته خو یې بدعتي انسان. تا ته څوک عالم وایي، تا ته څوک مفتی وایي او مسلمانان دومره میرات شول چې د اسلام چابیانې تاله درکوي. ته د اسلام په دروازه باندې ودرولې چې والا بنډلي ته خلق چې څوک دې خوښي هغه اسلام ته نه باسه او چې څوک دې نه خوښ هغه د اسلام نه وباسه. نو زه دته دا وینا کوم چې مفتی منیر شاکر رحمت الله علیه هغه شهید دی چې څوک ورته شهید نه وایي نو د هغه په ایمان کې فرق دی. مفتی منیر شاکر شهید رحمت الله علیه ته چې څوک شهید نه وایي نو هغه مسلمان نه دی. هغه د خپل ایمان تجدید وکي او چې څوک ورته مسلمان نه وایي نو د دې په ځان باندې غور وکي چې یاره دا زه څه شی یم. پوه شوې؟ نو دا صفت وه چې یو انسان د دې دنیا نه تللی دی ډېر په بېدردۍ سره، هیڅ جرم یې نه و، هیڅ څه ګناه یې نه وه او شهید کړی شو. نو دا خو مفتی منیر شاکر صاحب نه و، که یو عام انسان هم شهید و هغه خو بیا هم د الله لوی ولي و.
نو ته په کوم بنیاد وې چې دغه اعتقادات خراب وو دغه څه عقیده وه او ستا څه عقیده ده ستا عقیده څه ده د شرک ده د بدعت ده د کفر ده ما نبی علیه الصلاة والسلام لیدلی په خوب کې نه په ویښه باندې رښتیا او داسې په تخت باندې ناست او داسې زنګېدو او فلانې او ډینګړې ستا دغه عقیدې دي ته وایې فلانې بزرګ راغلی او فلانې بزرګ راغلی او ګورئ انوارات راورېږي ما انوارات په سترګو ولیده او محسوس مې کړه ومې لیده نو ستا خو دغه عقیدې دي د دروغو او مفتی منیر شاکر صاحب دغه عقیده نه لرله اوس ستا د اعتقادات خراب دي که نه د مفتی صاحب هغه نو دته زه بیا دا وایم چې تا مفتی منیر شاکر شهید رحمت الله علیه ته شهید نه دی ویلی او ته وایې چې کوار څوک تلي دواله او دا کو علمایي او کو عوامي او کو مشران او کو کشران څوک تلي دي تسامح کړی یعنی غلطي دې شوې ده نو دا درته وایم چې ته د خپل ایمان تجدید وکړه تا یو پوخ مسلمان ته کافر ویلې تا یو پوخ د الله ولی ته فاسق ویلې دی او داغه شهادت دی داغه د شهادت نه د انکار کړی دی نو ته د اسلام نه وتی او ته بیا کلمه ووایه لاړ شه د مفتی صاحب د مفتی منیر شاکر صاحب قبر له لاړ شه او پړی د مرۍ نه واچوه اووه ځله ترې تاو راتاو شه او معافي وغواړه چې صاحبه بیا به نه کومه او که په دې حال کې لاړې دا څنګه چې د عقیده ده د مفتی منیر شاکر صاحب په حق لا کو په دې حال کې لاړې